أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. سورہ آل عمران آیت نمبر 98. قل تو ورتوا یا اہل الکتاب اے اہل کتابو لم تکفرون ول انکار کوي تاسو بآیات الله د الله د آیاتونو والله شهید او الله ګوري علی ما هغه ستا تعملون چې کوي تاسو. قل او آیت یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تصدون ولی من کوي تاسو عن سبیل الله د الله د لارنا من آمنا هغه څوک چې ایمان راوړي تبغونها تاسو غواړئ هغه عوجا کګول وانتم شهدا او تاسو حال دادی چې تاسو گواه یې وما الله او ندی الله بغافل غافلا عما د هغه سنا تعملون چې کوي تاسو. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان تطیعوا کچری تاسو خبر امن لا فریقا د یویړلی من الذین د هغه خلقنا اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب یردوکم نو هغوی به وګرځوي تاسو بعد ایمانکم پس د ایمان راوړلو تاسو کافرین کفر ته. وکیف تکفرون او څرنګه انکار کوي تاسو وانتم تتلا علیکم وانتم او حال تاسو دادې چې تتلا لوستلی شي علیکم پتا سو باندې آیات الله د الله آیاتنا وفیکم او تاسو په منځ کې موجود دی رسوله رسول د اغا ومن يعتصم او څوک چې په مضبوطی سره ونیسي بالله الله فقد هدي په تحقیق سره هدایت ورکړې شو الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغي. په شروع کې د اهلی کتابو د غلطو عقایدو د فاسدو عقیدو بیانو خو بیا د هغې په منځ کې د بیت الله د تعمیر او د بیت الله د فضایلو په بیان کې یو څو آیاتونه چې دي نو الله په منځ کې بیان کړل او بیا په نننی سبق کې الله یو ځل بیا هغه اهل کتاب طرف ته چې دي نو خطاب کوي. د دې آیتونو پس منظر یا شان نزول کې مفسرین لیکي یو يهودي چې داغه نوم شماس بن قیس وو د مسلمانانو سره ډېره زیاته دښمنی و. د مسلمانانو سره کینه و حسد چرته به هم چې دوه مسلمانان و په خوشحالۍ باندې لیدل په خپل منځ کې په اتفاق او اتحاد باندې ویلیدل په د باندې به تیاره راتل او کوشش به و چې په څه طریقه باندې دا دوه مسلمانان څه کما دا جدا کما. نو د دې مسلمانانو سره چې دي نو کینه حسد دشمنی د مسلمانانو اتفاق د مسلمانانو خوشحالي چې دي نو دنه بنه برداشت کېده. دا څوک دا شماس بن قیس یهودي و وزغه صفت چې دي دا زمونږ مسلمانانو کې موجود دي یعنی کوم صفات چې د کافرانو دي د کفر دي هغه د اسلام سره نه خایي هغه صفت چې دي نو هغه نن په مونږ کې منتقل
نن زموږ هم دا حالت دی چې دوه مسلمانان که په خوشحالۍ باندې وای نو زموږ په زړه کې سره حسد پیدا شي. ولې دی په خوشحالۍ کې دا سیده چې کنه که مثلا خپل خاندان والا کسي د تر بچي دغه شانتي چې دی نو د ماما بچي خپل قریبي رشتہ داران چرته لګ الله پاغوي باندې الله نعمتونه هغه ته متوجي شو لګ د فراخي زندگی نو زما واستاو ته بیا پزړه کې حسد پیدا شي. ولې دې په خوشاله بیا کوشش کوو چیرې بیا داغه د خپو د وهلو کوشش کوو مونږ برداشت نشو کولی. دا حسد دا بیماری چې دا نن په مسلمان کې ډېر عام حسد دې ته ویل کیږي کنه چې یو بل مسلمان په خوشحالۍ کې وای نه یو بل مسلمان سره نعمتونه وای نه مال او دولت وای نه یا دا هغه اولاد چې کله وای نه چې دومره تابعدار دومره فرمانبردار دومره خوش اخلاقه او دومره میلمدوز خلک نو دا قبل د بل هغه رشتہ دار وته چې په ځل کې چې رغه پیدا شي دا ولي د سروري چې دینو د دې مال دی یا دی ولې د چې خوش اخلاق یا ولې د خلک دونه قدر او عزت کوي. په مونږ کې دا مرض دی کنه که یو د یو خاندان یا د یو کس څوک عزت کوي د قدر په نگاه وته ګوري یا الله رب ذوالجلال اغل لک شهرت ور کړی دی نو داغه د خاندان وسره یو حسد بیا پیدا شي. او تاسو به ما خو اوریدلی او تاسو نه خبر ما یو اخباری بیان اوریدلی چې یو جینۍ چې دی د خپل سګي خور بچي چې هغه ذبح کړي او مړ کړي او یا چې کله وای داغه تحقیقات وشول چې تا ولي مړ کړي وای دا ما ځکه مړ کړي چې زما بچي نشته دی بچو نو دا مان شو برداشت کول. نو دغه شان دي دا مرزونه چې دا نن کې په مونږ کې موجود دي چې د بل مسلمان په کور کې نعمتونه دي د بل مسلمان په کور کې فراخي ده دا ولي په دکی ده مونږ دلته دا سوچ کو چې دا ولي په دکی ده مونږ دا نه لټو چې د کم سبب د وجې نن دی خوشاله دي نن په دکی فراخي د پکار چې هغه سبب زو ولټم هغه په ځان کې پیدا کوم د الله خزانه خو چې دی خو وسیدي الله چې دغه بندل ورکی تعالی هم درکول شي خو لیکن پتا کې واغ زی نه هغه زی په ځان کې پیدا کو نو مونږ الټه سو کو داغه سره حسد دشمنی پیدا کو او کوشش کوو چې دنه چې دا نعمت لاړ شي. نو دا صفات د حسد او د کینې او د دشمنی د صفات چې دا د کفر دي لکه دا دغه يهودي چې شماس بن قیس چې د مسلمانانو سره بی انتهایی دشمنی حسد او کینه نو د دې یو ورځ دي چلو چې د انصار یو دوه قبيله اوس او خزرج دا مشهور قبيله دي د انصارو نو دوی چې کله د جاهلیت دورو یعنی اسلام کې نو داخل شي ایمانی نو راوړي نو د دوی به د یو بل سره دشمنیان وي د اوس او خزرج په زمانہ لکه دا موږ بار خبره کوو چې پیغمبر علی السلام د زمانې نه مخکې داغه د بعثت نه مخکې څومره چې دی د جاهلیت دور او د یو بل سره دشمنی په معمولی خبره باندې بچی دی په صدو به د یو بل سره دشمنی وي دشمنی خو لیکن کله چې الله رب ذوالجلال د پیغمبر علی السلام په شکل کې یو نبی مبعوث کو هغه دشمنی چې هغه په مینا محبت او په دوستۍ کې چې هغه بدلی شو. نو دغه شانتی د انصارو د دوه قبیلې د اوس او خزرج د جاهلیت په دور کې یعنی د کفر په دور کې د دوی د یو بل سره چې دینو دشمنیان وي ډېری سختي. نو بیا چې کله دوی اسلام کې داخل شول هغه دشمنی په مینا محبت او اتفاق کې بدل شو. نو دا يهودي چې کم دی دا شماس بن قیس ول چې اوس او خزرج خو چې ډېر زیات په خوشاله باندې ناسي په یو ځای کې راجمع شوي دي او خو خپل د خوشاله ژوند دا دنه برداشت ونه شو. لکه څنګه چې موته یو دوه ملګری وینو په خوشاله او په رغبانه ژوندۍ تیری موږ کوشش کوو چې د دوی د یارانه د دوی دوستانه یا دوه گاونډي یو بل سره ډېر ښه تعلق ساتي دریم گاونډي نه برداشت کوي چې ولې دوی دي په خوشاله باندې. نو د کوشش دا و چې راوځو د دوی په منځ کې هغه پخوانی دشمنی بیا پیدا کړم. نو د چې دی يهودي چې دی د یو بل يهودي مخې ته چې دی دا غوي د مخې چې مړه دا خو چې دینو دا غواغه خلک دي کنه چې یاره د یو بل سره دشمنیانی وي او مطلب دا چې هغه زوړ کمرغه هغه دوباره چې دی را تازه کو کمزور وړ چې مرشو پاغي کې چې دینو د پوکی ور کوله. نو د دې سي بادي څخه خبري وکړلې چې د اوس او خزرج چې د یو بل پسې چې کم د جاهلیت په زمانه کې د یو بل پسې داسې اشعار به وي چې پاغه اشعار کې په شاعرۍ کې به د یو بل کې دینو مزمت به بیانول او د یو بل خاندان پسې به سپکی خبري کولې په شاعرۍ کې په شعر په انداز کې. نو دی يهودي چې دینو هغه شعرونه چې دی د دغه خلکو مخې بیان کې چې دا خو هغه خلک دي چې یو بل پسې به چې دا دغه کوله.
نو چې کله دا خبرې وچلېدې نو د هغه اوس او خزرج په منځ کې هغه پخواني رغه چې هغه بیا راتازه شوله او یو بل سره چې مشت ګریوان شو د دغه خبرو د وجې نه پیغمبر علیه السلام ته خبر ورسېدو چې اوس او خزرج چې یو بل سره چې نو په جګړه شوي دي او هغه پخواني رغه طرف ته بیا رغه شوله پیغمبر علیه السلام راله او ډېر زیات خفه شولو چې په تاسو کې زه موجود یم او تاسو چې نو دوباره چې د یو یهودي د یو چال د وجې نه چې تاسو دوباره چې هغه کفر طرف ته هغه جاهلیت طرف ته لکه راخېږي پیغمبر علیه السلام ډېر سختې خبرې وکړې هغه صحابه اوس او خزرج یو بل ته چې ور په غاړه شول او جړای شروع وکړه چې دا زمونه څه چل وشولو نو هغه طرف ته چې الله رب ذوالجلال په دې آیاتونو کې خطاب دی قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله قلت ورته اے پیغمبر یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تکفرون ول انکار کوي تاسو بآیات الله د الله د آیاتونو والله شهید علی ما تعملون او الله ګوري علی ما هغه ستا تعملون چې کوي تاسو قلت ورته اے پیغمبر یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تصدون ولی من کوي تاسو عن سبیل الله د الله د لارینا سو من امنا چا چې ایمان نه وړي یعنی د دوی د سازش مطلب سو چې دوی ته الله رب ذوالجلال کوم هدایت د ایمان دولت ور نصیب کړي وو نو دوی هغه سچال لخوا چې په طریقه باندې دوی واپس چې هغه کفر تر وتا نو الله وایي چې ولي یا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم